ای د حیدر پلاره، ای د حیدر مورجانې، ستاسو دپاره ګوره ډېر د خوشحالۍ خبره ده. د قیامت په ورځ به حیدر تر هغې پورې جنت ته نه داخلېږي تر څو پورې چې تاسو دواړه ځان سره جنت ته نه یې داخل کړي. حیدر ته به الله رب العزت وایي چې حیدر جنت ته داخل شه، او حیدر به ولاړي چې ای زما ربه زه به تر هغې پورې جنت ته نه داخلېږم تر څو مې چې ځان سره خپل والدین جنت ته نه داخل کړي. نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ډېره د عظمت خبره ده ستاسو دپاره په دې دنیا باندې هم او په هغه دنیا باندې. افغان ملت ډېر دردېدلی ملت دی. وخت په وخت په دې باندې ډېر سخت حالات راغلي دي، ډېر امتحانات پې د الله رب العزت د طرف نه راغلي، ډېر مشکلات پې راغلي دي، ډېر یو ځورېدلی ملت دی. خو اشد الناس بلاء الانبیاء، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ټولو انسانانو کې د ټولو نه زیات مشکلات چې دی دا الله رب العزت په انبیاء کرامو باندې راوستلي دي. دویم د ټولو نه زیات امتحانات او مشکلات چې په کومو خلکو راځي هغه په هغه خلکو باندې راځي کم خلک چې الله رب العزت ته ډېر نږدې وي. افغان ملت هم ډېر ځورېدلی دی، ډېر کړېدلی دی. نو په دې وجه دا الله رب العزت ته ګران خلک دي چې وخت په وخت پې الله رب العزت قسمه قسم امتحانات راولي. زمونږ دعا ده د الله رب العزت نه چې الله رب العزت باقي افغان ملت باندې خپل خصوصي رحم وکړي او الله رب العزت دې په افغان ملت باندې یو داسې پسرلی راولي چې هغه پسرلی د غمونو نه خالي وي، هغه پسرلی د افغان ملت د وینو نه خالي وي، او داسې پسرلی د الله رب العزت په افغان ملت باندې راولي، داسې وخت په افغان ملت باندې الله رب العزت راولي چې هغه د خوشحالۍ او د امن وي، او الله رب العزت دې نور مونږه دغسې مشکلاتو نه د دغسې پریشانیانو نه د الله رب العزت مونږ محفوظ وساتي. تېرې 3-4 ورځې په دردېدلي افغان ملت باندې بیا ډېرې سختې وي. د حیدر په نوم یو ماشوم چې هغه په هغه وخت کوهي ته پرېوتلو، په کوم وخت کې چې د هغه پلار د کوهي په مشین وغیره کې څه کار کولو، په دغه محل دغه وړوکی ماشوم کوهي ته ور پرېوتو. یوازې د حیدر په کورنۍ نه، یوازې د حیدر په والدینو نه، یوازې د حیدر په خاندان نه، بلکې دا غم دومره دروند و چې په ټول افغان ملت په نوم مسلمان باندې دغه ورځې انتهایی سختې تېرې شوې. مونږ خپله ډېر زیات خفه وو، زمونږ ملګري نور چې څومره خلک وو هر سړي د خفګان اظهار کولو، ځکه دغه ماشوم تر ډېر ساعته پورې په دغه کوهي کې ژوندی و. خو زمونږ او ستاسو ایمان دا دی چې فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کله چې د یو انسان د مرګ وخت رانږدې شي، کم وخت چې الله رب العزت د مرګ مقرر کړی دی، دغه وخت بیا نه یو ساعت رسته کېدی شي او نه یو ساعت مخکې کېدی شي. د حیدر ماشوم مرګ، د هغه شهادت الله رب العزت د دغه کوهي نه لیکلی و. زمونږ دعا ده چې الله رب العزت د حیدر شهادت قبول او منظور کړي، د هغه والدین، د هغه کورنۍ، ټول افغان ملت ته د الله رب العزت صبر ورکړي او د دې نعم البدل دې ورته الله رب العزت ورکړي، او آینده د الله رب العزت مونږه ټول مسلمانان بالخصوص افغان ملت ته الله رب العزت نور د دغسې امتحاناتو مشکلاتو نه محفوظ وساتي. مسلمانانو ورونو، زما دغه پیغام ویډیو پیغام دا لږ ایثار ځکه شو، لږ لیټ په دې وجه شو چې زمونږ د مصروفیاتو کنی نو زما مخکې کوشش دا و چې زه په دې اړه باندې په دغه موقع باندې د خپل مظلوم ملت سره یو ویډیو پیغام ضرور شریک کړم، ځکه زمونږ ډېر کتونکي الحمدلله هغه زمونږ مینوال چې دي، هغه زمونږ اوریدونکي کتونکي چې دي، هغه نو د ډېرو مصروفیاتو له وجې نه زما دغه پیغام چې دی دا ناوخته شو، یعنی لیټ شو. نو د دې زه معذرت غواړم. په دې موقع باندې زه د حیدر کورنۍ ته، د هغه مور و پلار، والدینو ته او ټول افغان ملت ته تسلیت وایم او په دغه غم کې ورسره مونږ پوره شریک یو. او دا غم دا یوازې د هغې د کورنۍ غم نه دی، بلکې د ټول
افغان ملت غم دی. په دې اړه باندې زه یو خاص پیغام چې د هغه د حیدر کورنۍ ته بالخصوص د هغې مورجانې ته د هغه پلارجان ته زه یو حدیث او یو تحفه یو ډالۍ د حدیث په شکل کې هغې ته پیش کوم چې حیدر الله رب العزت تاسو نه واغستو، د دې په بدله کې به الله رب العزت تاسو شفاعت کوي، تاسو درجات به بلندوي په دنیا او آخرت کې. زموږ امید ده چې الله رب العزت به درته د دې بدلې او نعم البدل درکوي. مسلمانان ورونو، حضرت موسی بن اشعری رحمه الله نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر کله چې د یو مؤمن مسلمان سړی بچی وفات شي نو الله جل جلاله خپل فرښتو ته یعنی ملک الموت او د هغه معاون فرښتې ته وایي تا زما د بنده د بچی روح قبض کړی دی؟ هغه به ورته عرض وکړي چې هو بالکل مونږه قبض کړی دی. بیا به الله جل جلاله هغوی ته فرمایي چې په دې موقع زما د بنده څه کیفیت و، په دې موقع باندې زما بنده د هغه څه حالت و. هغوی به عرض وکړي چې ستا تعریف یې وکړو او وی ویل چې انا لله و انا الیه راجعون. د دې نه وروسته به الله جل جلاله ورته وفرمایي چې زما دې بنده لپاره په جنت کې یو کور جوړ کړئ او د هغې نوم بیت الحمد کېږدئ. دا حدیث بالخصوص د حیدر کورنۍ د هغه مور او پلار د هغې مورجانې ته زما د طرف نه ډالۍ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله د یو مسلمان بچی وفات شي نو الله رب العزت به دته په جنت کې یو کور جوړ کړي چې د هغې نوم به بیت الحمد وي. خو دا په هغه حالت کې کله چې د یو مسلمان بچی وفات شي او هغه په دې حالت کې ناشکري ونه کړي، کفري الفاظ ونه وایي، داسې حالات په ځان باندې را نه ولي چې په هغې باندې د الله رب العزت د ناراضتیا سبب جوړ شي. یعنی د حیدر کورنۍ دا وخت په ډېر لوی غم کې ده، خو په دې حالت کې دی د الله شکر ادا کړو او وی ویل چې الله دا بچی تا ماله را کړی او تا مانه واغستو، نو الله رب العزت به د دې بدلې ورته په ډېر ناشنا انداز کې ورکړي. لکه چې حدیث نه موږ ته معلوم شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله د مسلمان بچی وفات شي او په دغه حالت کې د الله ناشکري ونه کړي او د الله شکر ادا کړي نو الله رب العزت په دته په جنت کې یو محل جوړ کړي او د هغې نوم به بیت الحمد کېږدي. نور هم داسې ګڼ شمېر احادیث موجود دي چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ستاسو اولادونه وفات شي نو تاسو د الله شکر ادا کوئ. د هغې په مختلفو حدیثونو کې رسول الله مبارک مختلفې بدلې چې دی هغه بیان کړي دي. زمونږ دعا ده چې الله رب العزت د حیدر دا شهادت قبول او منظور کړي او د دې چې څومره بدلی دي څومره انعامات دي که په دې دنیا دي او که په هغه دنیا دي الله رب العزت ته د حیدر کورنۍ ته د هغه والدینو ته الله رب العزت ورنصیب کړي او آینده دی الله رب العزت هغې د دغسې قسمه مشکلاتو پریشانانو نه محفوظ وساتي. زما دغه پیغام زه ستاسو په توسط سره د ټولو کتونکو په توسط سره زه غواړم چې دا د حیدر کورنۍ ته ورسیږي، دغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې والدینو ته ورسیږي. نو دا یو ډېره د خوشحالۍ او د سعادت خبره وي. په یو بل حدیث کې داسې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته به یو سړی راتلو. یو صحابي فرمایي چې یو سړی و هغه به د رسول الله مبارک ملاقات ته راتلو، د هغه سره به یو وړوکی ماشوم زوی و. نو څه وخت پس دغه ماشوم چې دی دا وفات شو او دغه سړی د ملاقات نه بند شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته به نه راتلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې هغه پلانکی سړی ملاقات ته نه راځي دا ولې؟ نو صحابه کرام ورته وویلې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه وړوکی ماشوم زوی چې دی هغه وفات شوی دی، د هغې د وجې نه به دی اوس ملاقات ته ډېر نه راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي چې تاسو ولې زه نه خبرولمه؟ بیا صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره کړل چې راځئ تاسو ته زه د دغه سړي صفت بیان کړم د چا چې دا وړوکی ماشوم زوی وفات شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره صحابه کرام واغستل، لاړه د هغه سړي ملاقات ته. چې ویې کتل هغه سړی ډېر پریشانه ډېر خفه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سره ملاقات وکړو او رسول الله ته فرمایي چې یا رسول الله زه ډېر زیات خفه یم او زما ډېر زیات امیدونه چې زما د وړوکی زوی به راغټ شي، زما خدمت به وکړي او زما کارونه به اسان شي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې اے زما امتی ته مه خفه کېږه. آیا ستا دپاره دا به د خوشحالۍ خبره نه وي چې کله د قیامت ورځ شي او ستا دغه بچی الله رب العزت ورته وفرمایي چې جنت ته داخل شه او ستا د بچی ایثار شي، وی به چې ای زما ربه زه تر هغې پورې جنت ته نه داخلیږم تر څو مې چې ځان سره د خپل والدین نه وي جنت ته بوتلي، ځکه د دې بچی خو نابالغه دی، ځکه په هغه باندې ګناهونه نشته، به الله رب العزت بغیر حساب کتاب جنت ته داخلي. نو دغه بچی کوم چې ستا وفات شوی دی دا به د قیامت په ورځ ستا شفارس کوي او تر هغې پورې به جنت ته نه داخلیږي تر څو چې تا ځان سره جنت ته داخل نه کړي. نو ای د حیدر والد صاحب، ای د حیدر پلاره، ای د حیدر مورجانې، ستاسو لپاره ګوره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د قیامت په ورځ به حیدر تر هغې پورې جنت ته نه داخلیږي تر څو پورې چې تاسو دواړه ځان سره جنت ته نه داخل کړي. حیدر ته به الله رب العزت وایي چې حیدر جنت ته داخل شه او حیدر به ولاړي چې ای زما ربه زه به تر هغې پورې جنت ته نه داخلیږم تر څو مې چې ځان سره خپل والدین جنت ته نه داخل کړي. نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ډېره د عظمت خبره ده ستاسو دپاره په دې دنیا باندې هم او په هغه دنیا باندې هم. الله رب العزت دې د حیدر شهادت قبول او منظور کړي، تاسو ته دې الله رب العزت د دې نعمت بدل درکړي او الله رب العزت دې آینده تاسو د داسې امتحاناتو نه، تاسو د داسې مشکلاتو نه محفوظ وساتي. امید ده انشاءالله چې تاسو به زما دغه پیغام ضرور رسوئ د حیدر کورنۍ ته، د هغې والدینو ته چې هغې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث واوري او د الله رب العزت په دې حالت کې ډېر ډېر شکر ادا کړي. اگر چې زما پیغام زه ډېر ما ناوخته کړو، په دې کې ما ته مخکې نه پکار و چې په هغه ورځ باندې ما دا پیغام جاري کړی وی یا په دویمه ورځ، خو حالات داسې و چې مصروفیت ډېر زیات و، نو نن مې لږ وخت پیدا کړو او په دغه کې ما دغه پیغام چې دی دا مې تاسو در ورسول او زه غواړم چې ستاسو په توسط سره دا پیغام هغوی ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.